کتونکو اوس مونږ د طاهر خان د یو ښه دوست سره ناست یو په دې ټایم کې د هغه سره به هم خبرې اترې کوو زین العابدین عرفي قربان د سره به خبرې اترې کوو چې دې څه ویل غواړي د په د سعودي نه راغلی دی دلته د څه مصروفیات دي د په ژوند په هکله به هم د سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام مننه ورو اول خو مونږ ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې مونږ تاسو خپل قیمتي وخت راکړو د شکریا په دې کې څه نشته تاسو زموږ په شان وړئ او موږ به ستاسو شکریا ادا کوو تاسو موږ له راغلي یئ او دې خبرې له راغلي یئ په دې لیاز راغلي یئ چې زموږ تپوسونه وکړئ او الله دې موږ خپل لا خبر راوړي چې د دې قوم او د دې خلکو زړه ته کوزه شي او یو جهان مننه ستاسو زموږ له راغلي یئ تاسو د طاهر خان بھائی سره ډېر زیات محنت کوئ په هر ځای کې ورسره په نظر باندې راځئ په هر مدد کې په هر ځای کې د طاهر خان بھائی سره راځئ په دې هکله به راته څه ووایئ زه به دونه ووایم چې طاهر خان له الله تعالی خپل یو سوچ او خپل فکر او خپل حیثیت ورکړی دی که نن تاسو زما نه دا تپوسونه کوئ دا طاهر خان په وجه باندې کوئ او طاهر خان چې په کومه لاره روان دی دا زه دې پښتنو ته دا بار بار وایم چې دا په دعاګانو کې استایي او یادی انشاءالله چې دا د کم غریبو او د بېوسو او لاچارو په حق کې خبره کوي په دې باندې کوي چې د هغو سپورټ وشي نو د هغې کې نور هېڅ هم نشته خو دا خپل خوی او خپل کم کردار چې دی دا هر سړی ځان ته راکاږي نو موږ سره څنګ په څنګ په دغې وجه باندې روان یو چې دا خپل الله تعالی هغه خپل یو سوچ ورکړی دی سوچ یې ورکړی او مقدار باندې برابر دی او خدمت کوي د خدمت په سله باندې ولا الله تعالی دغه عزت ورکړی دی قربان بھائی دا راته ووایه چې تاسو خو سعودي پرېښودو دلته تاسو څه دا کوئ که تاسو به واپس هم سعودي ته بیا ځئ یاره فلحال خو څه اراده نشته دلته خپل مکینکي کوو او ټکه پکه ټایم پکې پاس کېږي که 50 کال هم تېر کړي خو که ځې نو بازوله به راځې دلته خپل کار مار کوو دا ټایم پکې پاس کېږي شکر دی او دا دعا کوو چې دا مسافر خپل کورونو ته راشي او په عزت باندې ټایم تېر کړي او طاهر خان خو ما ورته هرن مخامخ نیولې وم چې راتلو دې څه ووایي دوبۍ ته ځمه نو دوبۍ درځي وروڼو خو د میاشت پسې واپس تاسو راکارګو کړي پوه شئ پښتنو ته به څه میسج ورکوئ چې ټول پښتانه یوځای شي څنګ په څنګ ودرېږي د یو بل سره چې په اتفاق شي هغو ته به څه میسج ورکوئ تاسو زه خو به د خپل نر پښتنو له دا میسج ورکړم چې دو اکثر په یو خبره جګړه کوي او په یو خبره باندې एकदम بیلیږي نو کله چې یو تاسو داسې محفل تاسو یو درېمګړی راشي هغو کله خبرې شروع کړي نو د خپل پښتون ته چې ته به سوچ کوه هغې نه پس هغه تو کارکردګي کوه لکه د چا سره جګړه کوه لکه نن سبا په سوشل میډیا باندې داسې یو خبرې سټارټ دي چې په دوو خبرو باندې एकदम سړی ورانېږي نو په هغې باندې دوو خبرو قانون لکه په دې فیسبوک باندې په سوشل میډیا باندې نن سبا د افغانستان او د پاکستان دغه پښتانه یو دي خو داسې یې بېل کړي دي لکه روس او پاکستان او امریکا ته جوړه کړې ده نو یو بل ته پرې د بدي وایي زه خپل پښتنو ته وایم چې هغه په هر ځای کې یو شی انشاءالله د پښتنو په مقابله کې په دنیا کې هېڅ څوک هم نشته مونږ پښتانه یو او الله تعالی له داسې یو جذبه راکړه چې په مسلمانۍ کې مونږ الحمدلله چې هغه څه نه دي کړي او په معمولي خبره باندې دا یو پښتون راوچه شي بل پښتون ته کنځل کوي نو دا ډېره غلطه خبره ده زه به دا ووایم چې وروڼو تاسو یو شی خپل سوچ پوه کوئ په دې کې دونه څه نشته که سوچ هم پې وکړو نو د بل د خوشحالۍ لپاره یو داسې کارکردګي مه کوئ د یو بل نه ځارېږئ دا به د خپل پښتنو ته دا زما میسج دی قربان بھائی تاسو ډېر زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکړو ډېره مننه الله هم ښه ساته خوشحاله اوسئ بریالي اوسئ